مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین یو پیرو یو کلیپ ته تللی و او کلي کې څه ګوري چې د پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې. اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیروي مرید ته چې بچیا تخته دا شعر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسو مرید ډېر مانداو. هغه چې حضرت لږ به ایثار شي ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندې وخورمه چې خشم. هغه سوچه غوړه خو به وخورې خو سټ به دي ګوسیم خوري. وایي چې نه صاحب لږ ایثار شه. ډېره ښه چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو پې کړې ده و چې میاشت 2 تېرې دی شیخ نه داسې کچی جوړ شه چې بیا به یې په ملا کټ راته. بادشاه اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسي کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاه ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګي بوټه تې بیا وځي. بادشاه وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې هم دی پانسي کوي چې د ده مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټوي چې وې کتې دا د پیر صاحب مرید باندې او وی والله د ده مرۍ والا فټ راویني شیخ ولی لکه وروره کړی د بل چا په مرۍ کې نه فټ کېږي. وی نو ما څه کړي دي بیړم غر